باب غسل ما يصيب من فرج المرأة وصلى الله عليه وسلم. امام بخاری رحمت الله علیه مقصد و غرض هغه دا مسله بیانول دي چې خاوند د خپل بیبي سره په یو بستره کې تشریف فرمایي د ملاعبت په وخت کې یا مجامعت په وخت کې د زنانو د عورت او اندام نه چې کم رطوبت او لوندوالی راوځي دغه رطوبت او لوندوالی دا نجس ده او د دې وینځل ضروري دی. ظاهره خبره ده متزوجین متأهلین چا چې نکاح کړي وي متزوج او متأهل اهلیه لري او صحبت کوي یو بستره کې سره ملاستی او یا ملاعبت مجامعتی نو رطوبت د نارینه د اندام مخصوصا هم راوځي او دغه رطوبت د زنانو د عورت و اندام مخصوصا هم راوځي هدي منی شکل کې مزي شکل کې او کله د زنانه د اندام او عورت رطوبت د سړی په کپړو باندې ولګي نو امام بخاری رحمت الله علیه د هغې حکم بیانوي چې دا رطوبت نجس ده او د کپړې په کومه حصه چې لګېدلی ده نو لہذا کپړه نجسه کړه او چې کوم شی نجس شي هغه وینځل غواړي نو دا کپړه اوس وینځل غواړي. قال حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حسين المعلم قال يحيى اخبرني ابو سلمة ان نافع بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال رايت اذا جمع رجل امراته فلم يمني حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تپوس وشو زید ابن جوهنی و یو سړی ښځې سره جما کوي انزال یې ونشي فلم یمنع فلم ینزل نو غیبوبت هم راشي ور څه دی به څه کوي عثمان صاحب فتوا ورکړه یتوضع اودس به وکړي لکه د لمانځه دپاره چې اودس کوي شرعي اودس چاراندام او نور څه ورباندې نشته ده ویغسلو ذکره عورت او اندام به ووینځي ځکه هغې سره رطوبت او نجاست لګېدلی دا به وکړي. سمعت وقاله حضرت عثمان چې دا فتوه زید ابن خالد ته ورکړه نو بیا یې وفرمیل چې ما دا خبره د رسول الله مبارک نه اورېدلې وه فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وابي بن كعب فامروه بذلك د دې هر یو جواب کې محبوب حکم دا کړه یتوضأ کما یتوضأ للصلاة لیکن رستو بدر تراش چې دا روایت دی وضوء والا منسوخ ده ولی تاسو ونویل ازل تکل ختانان وجب الغسل انزلو لم ينزل ولی تاسو ونویل ازل تکل ختانو الختان وجب الغسل انزلو لم ينزل ولی تاسو ونویل اذا غابت الحشف وجب الغسل اذا غابت المدورة آغا روایات د دغه فتوو د پاره او د دغه روایت د پاره چې حضرت عثمان فتوا ورکړه او بیا په فتوا کې ویل چې دا حکم نبی پاک مانه مخکې ډیرو کسانو ته کړو نو ټولو محدثینو په اتفاق باندې حدیث الوضو په جما بدون الانزال کې دا منسوخ ده بلکې جما بدون الانزال کې غسل او دور فاروقی کې په دې باندې اجماع د صحابه او شوی ده. واخبرني ابو سلمة عنه وابن الزبير
أخبرهن أباه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل قال يصل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ. ګوره د حدیث الباب سره مناسبت په دغه ټکي باب ترجمه الباب سره یغسل ما مس المرأة منه اڅه اوبه چې د ښځې د عورت نه په ده لګېدلي دي هغه ځای دې ووینځي ثم یتوضا. په دغه ټکي کې مناسبت له ترجمة الباب سره راغی ثم یتوضا ویصلي. نو ما درته وویلې چې دا حدیث په اتفاق د محدثینو دا منسوخ ده، محض اکسال او جما بدون الانزال موجبه د غسل ده او صدر اول کې د صحابه کرامو دور کې لا دې کې اختلاف را روان. مدینه انصار یو رایه و د مهاجرو بله دور فاروقی کې اجماع منعقد شو چې اکسال موجب غسل او دا حدیث په اتفاق منسوخ ده. وعلى عبد الله والأصبح وذلك الآخر إنما بيناه الاختلاف والمال أنقى. قال ابو عبد الله الغسل احوت د احوت په حواله می پرون خبر درته کړه چا ظاهر دا ویلو چې د دم خیالدار چې اکسال موجب نه ده خو غسل کوي مستحب. نو د احوت خبره می درته وکړه او بیا می د احوت په حواله احتیاط فی العمل هم درته ویل او احتیاط فی الاجتهاد کوم نه ویل صحیح ده وای. ګوره امام بخاری رحمت الله علیه چې کله فارغ شو له احکامو د حدثنا حدث اصغر حدث اکبر هغه حدث اصغر او اکبر چې نارینه زنانه ټولو ته شامل دی هغې بیان یې وکړه چې حدث اصغر سره څه واجبېږي او اکبر سره. نو اوس بیان د نجس کوي، یو حدث وی یو نجس وی یو خبر. نو فلهذا نجس ویلې کېږي هغه پلیتۍ ته چې هغه ښکاري او محسوسه حدث هغه چې غیر محسوسه. دویمه خبره دا ده اسباب موجبه د غسل لکه مخکې باب کې تاسو ویل په هغې کې یو جنابت په اسباب موجبه کې ځکه مقدم که چې دا شامل نارینه زنانه دواړو ته. دویم سبب موجبه د غسل انقطاع الحیض چې کله د حیضې ماهواره بیماری عارضه نسوانی ما حیض بند شي بس دا موجب غسل. دا دریم نمبر انقطاع نفاس چې د ماشوم نه پس د ولادت نه وروستو د رحم خوله خو تړلې وه حیض نه راته 19 میاشت چې کله د ماشوم په ولادت د حیض خوله را خلاصه شوه نو چې څومره وینه د 11 میاشتې جمع شوې ده تالاب ډکو نو وینه را شروع شوه روانه وه بیا د چا د زنانو بعضو عادتونه یوه میاشت بعضې 15 ورځې بعضې 10 ورځې بعضې 40 بعضې دې نه موړي. نو زه هلته موږ او تاسو ویلي چې د نفاس کمه موده نشته ده معلومه نه ده او زیاته 40 او چا 15 او څه به هر تقدیر خو 40 ورځې. نو دریم سبب موجبه د غسل انقطاع النفاس ده. اول سبب عام ذکر کچه جنابت هغه کې عموم او شمول نارینه او زنانه وتا او سبب خاص ذکر کوي چې هغه حیض او نفاس ځکه حیض هم صفت خاصه د ښځو ده او نفاس هم صفت خاصه د ښځو ده او دا چې راځي په نارینه او باندې حیض او نفاس نه راځي صرف په زنانه او نو عام اول اعم فائدتن او چې د کم شي فائده عامي هغه حق بالتقدیم نو جنابت ورمخې ته. زه بیا د حیض په حواله ګورم ترمذی شریف کې د لوی دورې قانون ده چې یو کتاب کې یو مسله باب کې تیره شو بلکې هغه نه ویلی کېږي کال ډېر مختصري کتابونه درانه د حیض معنا لغوي اصطلاحي هم کړې وه
حکم د حیزم ذکر کړو موده د حیزم ذکر کړی وا او امارات و علایم د حیزم ذکر کړیو دا ټول مخکې بیان شو چې د علامه د صحت دو که د مرض ده او د کرنګه اختلاف په موده د حیز بیا د استحاض مسله وا بیا د حیز او د استحاض منځ کې څلور بنیادی فرقونه په اعتبار د مفهوم سره په اعتبار د موده سره په اعتبار د حکم سره په اعتبار د علامه سره دا ټوله مسله د تیر شوی او نفاس هم دا چې کومه جمع شوی وینه د بعد خروج الولد را شروع شي دا ده نو دا ټول سببین خاصین دي تر زنانه پورې بیا دلته به دا مسله در تراشي چې ګوره دا کتاب الحیض امام بخاری رحمت الله علیه نور عنوانات د باب راوړي باب ازل تکل خدانان باب غسل ما یصيب او دلته کتاب الحیض د کتاب بدء الوحی بشان د کتاب العلم دا وجه دا چې د کتاب الحیض هغه ډیر دي احکام ډیر دي مسائل ډیر دي نو د کثرت مسائل د وجه نه د باب په ځای عنوان دی کتاب راوړ نو لہذا او بیا ګوره حیض په نسبت د نفاس بیا ډیر حیض په هر شذ راځي هر میاش راځي او نفاس په چېرته لسو کې واته ښځې بچی راوړي حمل علوق والی نو هغې ولادت نه پس وینه نفاس د کمو ښځو وي حیض د ټولو ده د دې وجه نه دلته حیض بیا په نفاس باندې هم مقرر کړی ده عنوان د کتاب ابواب الحیض مسائل الحیض ډیر زیات دي عنوان د باب په ځای امام بخاری کتاب منتخب کا د خپل عادت شریفه مطابق اکثر چې کله کتاب شروع کوي د هغې آغاز او شروعات د قرآن شریف د یو آیت نه کوي نو کتاب الحیض کې هم آغاز او شروعات د قرآن شریف د یو آیت نه ويسألونك عن المحيض قل هو اذن وسوال دا چې امام بخاری رحمت الله علیه په ابتدا کې د آیت ولی راوړ آغاز او شروعات ولی وړاندې تاسو ونه ویل درې وجې دي یوه وجه استبراکن تبرکن لاجل حصول التبرک دویم استلذاذن د دې باره چې د قرآن په آیت باندې د خوند او مزه حاصلوي ارباب ذوق اصحاب شوق هغې ته د قرآن آیت لوستل لیکل خوند او مزه ورکوي نو چونکې امام بخاری خو د ارباب ذوق اصحاب شوق نه نو استلزازن ابتدا او شروعات د آیت نو او درېمه دا ده چې د دې حیض چې دا غټ عنوان ده دلته د آیت د کتاب سره مناسبت ګوره کوم احادیث چې هغه مناسب له ترجمه الباب عنوان د کتاب سره هغه برازي او یا به هغه آیاتونه چې مناسبت وي نو التم کتاب الحیض او آیات کې ويسألونك عن المحیض نو فلهذا د دې سبب نزول د دې آیت ده یو صحابي راغی رسول الله علیه السلام معمر صحابي ده حضرت حسین وی قربان د یهودیان خو ډیر خراب خلک دي چې کله د هغې زنانو باندې حیض راشي وروستو به ووایي ډېر افراط او تفریط نو حایضه ښځه به یې کور نمبر ویسته یا به په کور کې یو ډېره واړه تنګه خیرنه خچنه کمره وه هغې کې به دا ښځه پرته وه چې تر څو به یې حیض پوره شوی نه و نو دې سره بچا چای روټۍ په یو ځای نه خوړه د دې د لاس خوراک بچا نه کو څوک به ورسره کېناسته پاڅېده نه نو ویلې چې دوی خو دا کارونه شروع کړي دي او موږ ته حکم دا ده چې نه هر څه ورسره کوئ علاوه د جیمانه نو صاحب که ستاسو خوښی بس موږ به د حایضو سره په حالت حیض کې مجامعت هم کوو چې دا یهودیان ښه خفه شي ځکه چې د آیت راغی نو یهود ډېر خفه و یاره دا محمد نه ده زموږ د دین د هرې مسلې مخالفت کوي موږ وایي چې هېڅ هم ورسره مه کوئ دا وایي هر څه کوئ خو جما نو چې دا یهودیان خفه کول غواړي
دی سره جما اجازت نشته. نبی پاک داسې په غوسه ورته وکړ. صحابي پوه شو چې رسول الله مبارک غوسه شو، بس همسایه واخیسته او ډېر سپیډ کې روان شو. دی که یو څوک راغی او رسول الله مبارک ته شوده راوړه پیالۍ. چې کله یې راوړل نو یو صحابي ته یې وی ورشه اسید ته آواز وکړه. هغه پسې ورغی، ډېر لرې نه یې راواپس کړ. وی زما خیال دا چې حضور به ماله سزا راکوي. نو چې کله راله ما ته وایي دا شوده لږ وڅښه. ایله وایي خوشحاله شوم چې ځکه خیر غوسه نه ده راته. بیا راته ویل چې ګوره یهودیانو سره زمونږ څه کار ده؟ موږ الله منع کړي محیز د ظرف یا مصدر میمي صیغه ځای د حیض نه ځان ساتئ، مجامعت مه کوئ. نو اوس به شاته رام شي چې استمتاع بالحیض څومره جایزه ده. درېیمه یو خبره دام ده چې د حیض آغاز او شروعات د کم وخت نه شوی. مشهور 3 اقوال. اول قول دا ده چې د حیض آغاز او ابتدا او شروعات د بنی اسرائیلو د ښځو نه وشو. بنی اسرائیلو ښځو به میک اپ وکړه، ځان به یې سینګار او خپلو جوماتونو ته به تلې، د سړو سره به یو ځای منځونه کول. نو د دې د وجې نه سړي په فتنو کې پراته وو، ځکه دی به تلل او جوماتونو ته خو ځان به یې سینګار کړی و، میک اپ به یې کړی و. نو هلته سړي د دې د وجې نه فتنو کې مبتلا و. وی الله تعالی هغې زنانو ته سزا ورکړه او هغې د حیض په فتنه کې مبتلا کړه. هغوی بیا د حیض په فتنه کې مبتلا کړه چې تاسو ډول سینګار کوئ جومات ته راځئ او سړي په فتنو کې واچول. نو الله تعالی دوی ته دا سزا ورکړه چې حیض پې باندې مقرر کړه او دوی په فتنه د حیض کې مبتلا کړ. دا غټ امتحان. دویم روایت دا ده چې دا خو د حضرت آدم علیه السلام د وخت نه دا شروع ده. درېیمه دا ده چې حوا بیبي کله د جنت نه راکوزه شوه جده باندې، نو په اول ځل په دې باندې حیض راغی. او تاسو وایي بني اسرائیلو نه، نو هلته یو تعلیق ده. تعلیق کې وایي چې د بني اسرائیلو نه شروع ده. ورسره جوخ حدیث مرفوع یو ټوکړه ده. حدیث مرفوع کې وایي چې دا الله پاک د آدم علیه السلام چې څومره لوریانې دي د حوا بیبي په دې ټولو باندې دا بیماری تقدیر کې ازل کې لیکلی ده. او دارنګې حوا بیبي نو موږ وایي بلکل د دې بیماری آغاز او شروعات دا د حضرت آدم علیه السلام د زمانې نو، د حضرت حوا بیبي د زمانې نه و. د ټولو نه اول په حوا بیبي باندې دا ماهواره بیماری راغلی وه جده کې، لیکن منځ کې بیا انقطاع راغلی و. لکه منځ کې څه راغله؟ یو څه صدۍ بیا حیض په ښځو نه راته. خو چې بني اسرائیلو دا کار شروع که زنانه وی چې دی به جوماتونو ته راتلې او سینګار به یې کو، میک اپ به یې کو، بیرته آغاز وشو دی. یا دا ده چې د آدم علیه السلام د وخت نه دا بیماري ډېره کمه وه، ورځ یوه دوه به وه، او د بني اسرائیلو په ښځو کې دا بیماري ډېره زیاته شوه. نو چې کوم ځای کې دې ته نسبت شوی ده چې بني اسرائیل د هغې توجیه به دا وکړي چې بني اسرائیلو کې ډېره وه، بني اسرائیلو نه مخکې کمه وه، یا اول شروع شوې د آدم علیه السلام د وخت نه وه، او بیا وروستو دا بیماري څه شوه، منځ کې انقطاع راغله، بیا د بني اسرائیلو په ښځو باندې بیرته شروع شو. وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ګوره محیض نه ځان وساتئ ښه. و درې امامان وایي او امام ابو یوسف چې حایضه په حالت حیض کې د نامه نه بره او د زنګون نه ښکته په دې حصه باندې استمتاع بدون لزارم جایز، خو د نامه نه لاندې د زنګون تر سترګې استمتاع جایز نه ده. که به مافوق الازار وي او ځان قابو کې کنټرول کې ساتي جماعت نه کېږي خیر. امام محمد په حنافو کې او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی سر نه تر خپو پورې استمتاع بالحائضه جائزه ده، سوا د محیض د حیض له ځای نه، صرف عورت نه به ځان ساتي. ما تحت سره تر ما فوق الرکبه دینه و استمتاع اخیستلی شي. ځکه قرآن وایي چې فاعتزلوا النساء فی المحیض. او مور بیبي نو یهودیانو خو ډېر ته افراط کو او هغې عیسایانو به بیا حیض و نفاس نه کته، هغې به حیض و نفاس کې داسې جمع کوله لکه عام طهارت کې چې کوي. زمونږ د اعتدال مذهب ده، هر څه کوئ خو جمع مګل
وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ګوره دې ځکه یوه خبره شته که نه حتی یطهرن دا قرائت مخفف ده که نه دا ټوکړه او دا بل فإذا تطهرن مشدد شو که نه تاسو چې د فقه شپږته کتابونو کې ویلي دي د یطهرن څه معنا هم کړی د تطهرن څه معنا هم کړی یطهرن دا ده چې د یوې ښځې اکثره موده د حیض څومره چې 10 ورځې پوره شوې په 11مه ورځ ټول امامان وایي علاوه د احمد بن حنبل نه که د ښځې غسل هم نه یې کړی خاوند جما ورسره کوی شي ځکه 10 ورځو نه پس نور حیض نه وي هغه استحاض او فإذا تطهرن او چې 10 ورځې پوره شوې نه وي او وینه ودرېده نو جما به نه کوي او دا بل ځای کې فإذا تطهرن د یوې ښځې عادت ده 7 ورځې 15 ورځې 6 ورځې د عادت مطابق وینه بنده شوه تر هغې به خاوند ورسره جما نه کوي چې د یو لمانځه کامله وخت پې تېر شوی نه وي غسل یې نه وي کړی ځکه احتمال د عود الدم شته احتمال د عود الدم ځکه 7 ورځې 3 لا پاتې دي نو دلته چې ښه پاکه شوې نه وي ښه کله پاکېږي چې غسل وکړي دا یو فیصله ده چې الله ازل کې کړی د الله بنات آدم الله پاک د دې بیماری فیصله په تقدیر کې کړی ده په ښځو او د آدم علیه السلام په اولاد کې په ښځو د دې بیماری فیصله په تقدیر کې کړی ده اوس ودرېږه که نه یاره و دلته دا وویلې دا مرفوع ټوکړه شوه که نه وقول النبي یا وقول نبي دا ټوکړه مرفوع ده که نه ده مرفوع ده ووایه که نه ولې الله ولي وقول النبي مرفوع نه وي محبوب وایي چې دا بیماری د فیصله په ازل کې شوې ده وقال بعضهم ابن مسعود قول دا تعلیق شو اول ما ارسل الحیض علی بني اسرائیل تعرض راغی که رانغی مرفوع روایت وایي چې ازل فیصله ده او دا موقوف روایت وایي چې نه دا خو د بني اسرائیلو په ښځو باندې اول دا بیماری شروع شوه نو ما در تطبیق وکړه که نه اله ګوره واوره یو نسخه راغلی ده وحدیث النبی اکثرو حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام اکثر اشمل دې کې عموم او شمول ده د دې منل ضروری دی بل نسخه ده وحدیث النبی اکبر مړه د نبی پاک د مرفوع روایت درجه په موقوف باندې ډیره اوچته ده د مرفوع روایت درجه په موقوف باندې مرفوع د موقوف نه اکبر ډیر لوی نو چې ته د ابن مسعود قول اخلي د رسول الله ولا نه امام رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وایي چې دا بیماری اول په حضرت حوا بیبي لګېدلې وه قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج ولما كنا بصرف الحج ودخل علي رسول الله بس د حج احرام هم تړلی او چې صرف ته ورسېدو په ما حیض راغی ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا به فقال ما كان فسقي ګوره انافستې انوفستې معلومه مجهوله دواړه جایز دي او بل اشاره دی ته او بعض علما وایي چې دلته د حیض نه تعبیر په نفاس کړی دا وهم نه وهم نه ده اشاره امام بخاری دی ته کوي چې د نفاس اطلاق مجازن په حیض کېږي او د مجاز د حیض اطلاق مجازن یعنی ته د حیض لپاره د نفاس لفظ استعمالولی شو د نفاس لپاره نو خیمه کې وایي ناست وم جاړلې مې محبوب وایي ولې جاړې حیض در باندې را ما وی اوجي ویلې دا خو یو فیصله د آسماني الله کړی د آدم علیه السلام دا څومره لوریانې چې دي فقضی ما یقضی الحاج تا نه دي ویلي چې حایضه په حیض کې هر څه کولی شي سوا د طواف نه غیر لا تطوفي بالبیت ځکه طواف په مسجد حرم کې او مسجد ته حایضه ښځه نشي داخلېدی هله او حج کې یو غوی د ټول نه لر کوي بیبیانو له طرفه وکالتن هلکه چې کومه ښځه حایضه په حالت حیض کې دی بدن پاک ده که د خاون ویښتان یا ګیره وینځي یا غوړوي یا ګمنځوي دا جایز ده ما د نبی پاک ویښتان مبارک غوړول او ګمنځول او زه په حیض کې عمر
وای من عروه تپوس وشو آیا حایزه ښځه د خاوند خدمت کولی شي یا خاوند د حایزې ته نږدې کېدلی شي چې د جنوب د ښځه جنوب معنا په حالت حیض کې یا په جنابت کې عروه وتویل کل ذلک علی هین دا ټول کارونه موږ ته شریعت آسان کړي دا ټول کارونه موږ ته اسانه دي په دې کې تنګي نشته ده حایزه ستا چې خدمت هم کولی شي که ښځه په جنابت کې خدمت هم کولی شي در سره څملاستلی هم شي لاس پېرې هر څه دې کې موږ باندې خدای اساني راوستی ده تنګي پکې نشته په هېڅ چا باندې څه ته حرج او مرج نشته ده په دې کار کې چې حایزې ورته روټۍ پخه کړه حایزه ورسره څملاسته او حایزې خدمت وکړه حایزې لاس وخپې نه په دې کې څه حرج او کراهیت نشته عروه خو د عایشې بیبي خورای ده ګر وای ما ته مې خاله مبارکې مور ویلي دي چې زه په حالت حیض کې مو د رسول الله خدمتونه مې کوله او اعتکاف یې کړی معتکف په جومات کې یا لکه څنګه ځای کې و جومات و د عایشې ابۍ د کمره چې ده خو خدای دې موږ ټول بوځي نو ولا چې وایي که ګناهونو ته دې ګورم او صورت ځای د خدای په لوی فضل به کېږي که نه په عمل خو به ډېره ګرانه د خدای په لوی فضل به کېږي او په عمل ګرانه ده زما د اشنا مینه ډېره ګرانه ده هسې هم د خدای په خپل فضل دا د عایشې صدیقې کمره ده او دا یې دلته کړکۍ ده حضور به دغلته دا کړکۍ نه چې دا ووته دلته معتکف و دلته به ناست نو عایشې صدیقې ویله چې دا کړکۍ نه به سر مبارک داسې راواړو ما به ورته لګن ایښی و هلته به مې ورته ویښتان ووینځل بیا به مې وچ کړه بیا به مې غوړ کړه بیا به مې ګومسکه یودنی لها راوړاندې به یې که ما ته د خپل سر په را کړکۍ کېاله دا ته امام بخاري وایي چې د حایزې بدن ګورئ پاک ده که نه ګوره یو حایزه را په خپله قرآن نشي ویلی خو که ته چېرته د خپلې ښځې په دې پتون د سر ایښی و دا حسن معاشره ده چې کله ښځه ناستې ته ورته په پتون سر کښېنه خو چې دوه په دوه او یا ته ناستې ښځه دې پرې پتون باندې سر کښېني دا حسن معاشره او مکارم الاخلاق دی وی رسول الله مبارک زما حیض زما په دې غېږ کې سر ایښی او لګیا و د قرآن تلاوت یې کو نو د حایزې بدن پاک ده که حایزه په خپله د قرآن تلاوت نه منع ده په سبب د حیض خو خاوند که د دې په غېږ کې او پتون سر ایښی نو د دې باوجود تلاوت کوي دا جایز ده ګور ابو وائل خپل وینځه ته ویل ورشه قرآن شریف راو فتم سے گو به علاقه دی د علاقې دوه معنا دي یو داسې اتیلې نه چې هغه تار به کې اچولې اتر کش کې خولې راټوله شي اتر نه ونیسي دې ته علاقه ویلې کېږي او دویم علاقه معنا غلاف متجافي یو غلاف چې وقایې سره لګېدلی هغه نه چې علاوه یې رومالي و په هغې کې تړلی وای هغه سره به یې نیولی او ما ته به یې راوړو احناف او حنابله حایزه ښځه علاقه طهر او غلاف سره قرآن نیولی شي اوچتولی شي شوافي او مالکیان وی وینی شي اوچتولی قال حدثنا ابو نعيم بن فضل بن جبير سمع زهيرا عن مسعود بن ابي صفيه عن امه حدثتنا ان عائشه رضي الله عنها حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي في حجر وانا حائض ثم يقرا القران. ګوره زما په غېږ کې به یې سریخه او مبارک زه به په حیض کې وم او حضور به قرآن لوسته خو د حیضې بدن پاک ده که نه که نه شارع امت به ولې دا کار کوو دا کار یې کړی شرعن تعلیم للامت تعالی غرض د امام بخاري داره بیان د تقرب د احکامو د حیض او د نفاس هلکه حیض او نفاس په احکامو کې یو بل ته قریب ولې قریب دي څنګه چې حیض د حیضې نه لمونځ ساقطوي خو نفاس هم د نفاسې نه لمونځ ساقطوي څنګه چې حیض د حیضې نه روژه ساقطوي خو نفاس هم ساقطوي څنګه چې د حیض اکثره موده معلومه ده د نفاس هم معلومه ده نو فلهذا په اعتبار د احکامو سره یو بل ته ډېر قریب دي نو چې هر کله قریب دي نو د یو اطلاق په بل باندې کېدلی شي د حیض اطلاق په نفاس باندې د نفاس مجازا شاء قال حدثنا النبي بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها حدثته دا د نبی پاک پر کټۍ ده کنه د ابو سلمہ لوروال وی زه د رسول الله مبارک سره په یو کمبل کې پرته وم زما نمبر او زما کمره وه اچانک زما د حیض بیماری شروع شوه
فانسللتو زه غلی ووتم. لکه انسلال دی ته وایي چې ښځه خاوند سره پرته وي، خاوند خوبولی او دا ښځه په داسې طریقه باندې د کمبل نه وځي چې خاوند یې اډو پته ونه لګي. زه غلی د بسترې نه ووتم فاخذتو ثیابه د حیض او د حیض چې کومې کپړې وې هغه مې واچول. پخوا خو غریبي وه، دومره کپړې خو نه وي که نه، نو یوه جوړه به دې ساتلې وي هغه به یې حیض کې استعمالولې، او یوه جوړه به داسې وه چې هغه به یې کور کې او د مړي ژوندي دپاره وه. وایي زه پاڅېدم کپړې مې بدلې کړې. فقال انفستې. ګوره حیض باندې اطلاق د نفاس وکړه که نه. دا امام بخاری وایي چې په حیض باندې د نفاس باندې د حیض اطلاق په اعتبار د تقارب الاحکام، چې حیض او نفاس یو بل ته تقارب دي په احکام. ما وی او قربان فدعانی وی راشه فاستوجعتو ماهو فی الخمیله. وی ما ته ویلې چې خیر ده تا د حیض کپړې واچولې، راځه بېرته ما سره څمله. وی په ګلداره کمپله کې زه ورسره بېرته یو ځای څملاستمل. اصل کې د مباشرت خپله معنا د اختلاط. بیا د اختلاط مختلف صورتونه دي. درې صورته د اختلاط یو قسم دا ده، درې صورته دوه پکې اتفاقي دي، یو اختلافي ده. امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام ابو یوسف دا وایي چې د حایضې نه ته استمتاع خله ما تحت السره ما دون الرکبه، ما تحت السره ما فوق السره، ما فوق السره د نامنه بره خوله سینې وغیره، ما دون الرکبه د زنګون د سترګې نه لاندې استمتاع تا ته جایز ده، خو د نامنه لاندې د زنګون تر سره دې ځای نه استمتاع ناجایز ده، دې نه به استمتاع نه هلي. احمد بن حنبل او امام محمد رحمت الله علیه وایي وی د دې نه مخکې چې صرف محیض عورت و شرمګانه به ځان سات. نو ګوره یو استمتاع ما فوق الازار، یو استمتاع ما تحت الازار. ما فوق الازار ټول بدن نه، ما تحت الازار نامنه بره زنګون نه لاندې د دې امامانو په نظر او احمد بن حنبل او امام محمد هغه وایي چې د نامنه لاندې مخیستلی شي، خو صرف د هغه محیض نه به ځان ساتي. نو ګوره دغه د محیض نه ځان ساتل دا خو ټول اتفاقي خبره ده. خو دا وایي چې ګوره د نامنه لاندې عین تر عورته پورې ما تحت الازار استمتاع جایزه ده. نو بیا ورته شوافي او احناف وایي دا ډېره ګرانه ده چې یو سړی دی د ښځې نه ما تحت السره هغه تر زنګونه پورې بدون الازار استمتاع خلی دی د ځان د جما نه بچ. او که څوک په رسول الله مبارک باندې ځان قیاس کوي دا غلطه ده. عایشه صدیقه وایي چې حضور به موږ سره داسې اختلاط کوو، خو په تاسو کې څوک داسې کولی شي چې د هغه خواهشات دومره په قابو کې څومره چې د رسول الله په قابو کې. سړی اکثره بې قابو شي په حیض کې بیا جما کوي. وایي امام بخاری د جمهور ملګرتیا کړې ده، ښه هغه هم د تحت السره فوق الرکبه دغه ځای کې استمتاع منع ګڼي. او دواړه جنوب وو که نه، یو لوښي نه غسل وکړ. ما ته به رسول الله حکم وکړه چې ځان نه لنګ څادر تاو که فیباشروني، ما سره به مباشرت کو. مباشرت د خاون بدن لګېدل د ښځې په بدن باندې، او زه په حالت حیض ګومه لکه غاړه غټۍ کېدل او د قرنګ یو بل سره جوختېدل چې د ښځې بدن په خاون د خاون په ښځه. وکانه یخرج راسه الیه، رسول الله مبارک ما ته سر راوویسه مبارک او دی په اعتکاف کې و، ما به ووینځه او زه حایضه وم. ګوره بیبي نه ده تلې جومات بلکې کړکۍ نه نبي پاک سر ورته راوړاندې کړی ده او هغې هلته وینځله. وی بیبیانو کې به چې هر یو په حیض کې او د حضور نمبر به هغې ته به وی چې ځان نه لنګ، نو بیا به یې ورسره مباشرت کو. امر به ورته ان تتصر فی فور حیضتها، د حیض ځای ته کپړه ونیسه او لوی څادر به یې ترېنه تاو کو، حضور به ورسره مباشرت کول. ګوره ابن عباس رضی الله عنه وی دا کارم د هر چا دپاره جایز نه ده. ما فوق الازار استمتاع د هر چا دپاره. عایشه به وی و ایکم په تاسو کې به کم یو داسې کس یملکو اربا
دا اربم راغلی ده او ایربم راغلی ده که ارب شي نو معنا حاجت چې هغه خپل حاجت دومره کنټرول کې وساتي څنګه چې نبی پاک حاجت د جما او که ایرب شي که نه بیا څه معنا ده لکه نه څه که عرب شي خو حاجت نه مراد مجامعات د حضور د جما کول نه کول دی هغه په قابو کې تاسو کې څوک داسې دي چې تاسو د جما هر څه تاسو په قابو کې اکثر سره به قابو شي او که عرب شي نو عرب معنا دا ده تاسو کې څوک داسې دي چې په بیبي سره مباشرت کوي او د عالم منتشر شي انتشار د عالی وشي سره د انتشار د عالی نه ځان قابو کی کنټرول کیو جماعت نه ونس اوس پوه شو بده کنه ورزه تابعهم خالد وزير عن الشيباني وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من النساء ذكرها فاتكثرت يحاولهم هغه بلنګ ځان نتاوک او ماهیس ته به کپړنی ولې و بیا به حضور سره مباشرت دا د بار بار د روایتونو تعلیم للامه چې د يهودو په شان د جهالت او نادانی مکوي چې د هیڅ په حالت کې خزه بالکل د کمرې نه بار کې وې شړې مباشرت هم کوي ور سره خوراک سکا اخلي پخلي خدمت ارسه صرف مجامعت بنه کوي يهوديان ډېر ظلم کو لکه دی وخت کافرستان در په چترال کې ګور دلته د صوم او د صلات په حواله باندې د ترک صلات او ترک صوم نوعیت سره جدا ده حایزه په هیڅ علم پریدي کنه په دې نوعیت جدا ده او حایزه په هیڅ روزه پریدي کنه رمضان کې حیز راشي په دې نوعیت جدا ده نو ګوره دلته په عنوان کې ترک الحایز یا صوم دا ونه ویل صوم او صلاه منځ پریدي روزه پریدي ودلته روزه ذکر کا او صوم ا نوعیت څنګه جدا ده و چې حایزه د حیز پاک شو روزه قضا شته کنه شته ګوره نفس وجوب و وجوب الادا ساقطو هغه لپاره طهارت شرط او دلته طهارت نه او چې دا حایزه د المنځونه په حیز کې پریدي د هغه قضا شته نشته کنه نو نوعیت جدا شو کنه الته نفس وجوب او وجوب الادا دواړه ساقط دي په باب د مانځه کې او د روزه په باب کې نفس وجوب باقی د وجوب الادا ساقط را قضا استه ادا ساقطه او الته د روزه د مانځه په مسله کې ادا او قضا دواړه ساقط نوعیت بدل زکه باب کې الصوم راوړو صلات ور سره وای وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن مسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث مخکې تیرم ده ښه وای یا د لوی اختر یا واړه اختر ورځ عیدګاه ته وته تیر شو په زنانو دا تیرېدل یا قصدن او یا اتفاقا یا هم دغه لار د عیدګاه وخزه ناشته وي یا قصدن نبی پاک ورغیر معاشر میں درته ویلو هغه جماعت چې په یو صفت کې شریکی د څلور ګوټه دنیا زنانه په صفت د انوثیت کې شریکی دي تصدقنا صدقه او کیفین وریتو کو اکثر اهل النار ما تاسو خودل شوي چې په جهنم کې اکثر تاسو وي دلته هغه سوالات جوابات هم شو چې جنت یو جنتی ته دوه پاسه بیا خزه او بیا ملتزیات دي او ته دا وای چې د کثرت فی نفسه وي کثرت متضاعفه نه ده کثرت متضاعفه دا کثرت فی نفسه ده جهنم کې چې دی هغه فی نفسه ډیری دي او جنت کې چې دی هغه فی نفسه ډیری دي یا به اول وهلت کې جهنم کې ډیری شي بیا به بیت تراوځي د سزا نه پس بیا به جنت کې ډیری شي اوس کله ولید یا په صلات کسوف کې لیدل یا په حالت المنام کې لیدل یا په شب معراج کې لیدل چې کله د جنت او جهنم ننداره کوله جبرئیل ور سره واله منګول صاحب ولی منګ ډېر جهنم ته ځو و یو خو تاسو خیری ډېر کوي لعنت او خیری دویم د خاون ناشکری ډېر کوي ما رأیت من ناقصات عقل و دینن رسول الله و ایمان د لیدل یا وزنانا چې ناقص العقل او ناقص الدین اذهب چې هغه ختمون کې وی للب الرجل الحازم خالص عقل د زیرک سړی لرا قسم به خدای چې یو سړی څومره عاقلی دانای او خیاري زیرکی حساسي خو خزه د عقل خراب کی تابع کی ځان دوکای کی فریب ور سره کی دوکه کوي مان دلیدل یو انسان چې ناقص العقل و دیني اذهب للب الرجل الحازم
چې هغه ختمون کی وي خالص عقل د زیرک سړی لره من اهداکن لیوی د تاسو نه تاسو کو داسې کمالات دي چې هوښیار نه هوښیار سړی ملی دوکه کوي اوس ورته وګوره رسول الله ورته چې تاسو ناقصات عقل و دینین دا د نبی پاک په قول کې عقل په دین مقدم ده که دین په عقل مقدم عقل مقدم ده که ناقصات عقل و جواب داسې په کارو دی ته چې وما نقصان عقلنا و دیننا یا رسول الله او دی دلته دین مقدم کو وما نقصان دیننا و عقلنا ترتیب نبوی بدل که ترتیب نو محدثین وی اول نقصان دی عقل امدار چې په فوراً بلا تعطیل و بلا تاخیر ترتیب نبوی بدل وی دی ته داسې په کارو چې وما نقصان عقلنا و دیننا دی عقل په دین مقدم که نه که بلکې دین په عقل څه که وی همدغه هم د عقل نقصان ده که نه دې ته وګورئ نو اوس وی زمونږ د دین او عقل نقصان څه ده قال الیس شهادت المرأة مثل نصف شهادت الرجل ولې تاسو دوه ښځې په شهادت کې په یو سړي باندې حساب یې نه دوه ښځې فرجل و امرأتان وای او دوه ښځې په یو سړي حسابي په میراث کې دوه ښځې په یو سړي او حساب دینه ګورې ډېرې مسلې راوتې دي ښه لعنتوان په انسان باندې حرامي په نوعه باندې جایز ده او په یو مخصوص شخص باندې قبل الموت دا حرام تاسو دا کارونه کوئ کافر مشرک ته ویلی شي ظالم ته یو فرد چې وي ورته مه وایه خو ظلم ته لعنت الله علی الظالمین یوازې کاذب ته لعنت مه وایه لعنت الله علی الکاذبین نوعي ته او مونځ د اختر په عیدګاه کې په کار ده وایي دا ولې دوه ښځې تاسو په یو ګواهي کې په یو سړي حساب نه وایي او قربان وایي خو چې حساب یې همدغه ستاسو د عقل نقصان شو که که ستاسو عقل کامل وي خو یو سړی یو ښځه ویلې که چېرته ان تدل احداهما فتذکر احداهما الاخرى او تاسو چې حیض در باندې راشي مونځ کوئ وایي نه روژه نیسئ وایي نه وایي خو دا هم د دین نقصان شو سړی ټوله میاشت روژه رمضان کې تاسو حیض راشي 10 ورځې ووهئ سړی ټوله میاشت مونځ کوي تاسو پکې له 7 ورځې چې حیض راشي نه کوئ دا ستاسو دین نقصان نه ده هله قال فذلك من نقصان يقول عليه سيدنا حافظ تصلي ولم تكن وبلا قال فذلك من نقصان دينها باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې بعد الاحرام ښځه باندې حیض راغی تمام مناسک او تمام ارکان ادا کولی شي بغیر د طواف ځکه طواف په مسجد کې ده حایضه ښځه مسجد ته نشي داخلېدلی یو او دا باب د باب سابق سره ربط او د مخکې د حایضې ترک الصلات ذکر او ترک الصوم ذکر او چې هغه فرض ده دلته د ترک الطواف ذکر ده چې هغه هم فرض طواف نه به واخلو طواف زیارت طواف قدوم بنالو طواف صدر بنالو ځکه یو سنت ده او بل واجب طواف زیارت بوالو هلکه ترک الصلات صلات فرض ترک الصوم هغه فرض ترک طواف زیارت دام دی ورسره ربط راغی نو الته دا ذکر وکړه چې حیضه په حیض کې مونږ نه کوي روژه دلته وایي حیضه په حیض کې طواف نه کوي ځکه طواف مسجد کې جومات ته نشي تللی د دې نه علاوه چې څومره مناسک حج دا کولی شي امام بخاری وایي چې حیض لا یمنع شیئا من مناسک الحج غیر الطواف بالبیت حیض معنی نه ده ارکانو د حیض حج دپاره علاوه د طواف نه وان ما عدا ذلک من المواقیت والذکر والدعاء لا یمنع الحیض دواب نه علاوه کدا ذکر کوي دعاګانې کوي دا ټولې په ټولو ځایونو کې کولی شي بیا مولانا صاحب درې امامان او جمهور فقها او تابعین دوی دا فرمایلی دي چې حایضه ترک الصلات ترک الصوم حایضه چې کومه ده دا به تلاوت د قرآن پاک نه کوي دا ناجایز عام اذکار کولی شي خو تلاوت د قرآن نشي کوي عملتم البته ما دون الآیت احناف جایز وای ټکه ما دون الآیت پورا آیت باندې کوم چې ایجی قرآن وای یا پټکو باندې پورا آیت باندې کوي او کده ذکر بنیت باندې وای بیا جایز امام مالک رحمت الله علیه نه دوه قول نقل دي یو قول پورا تلاوت کول شي لکه عام خلک چې کوي وی ولی زکه چې حایزه علاوه د طواف بل څه نشي کولای ذکر کولای شي او قرآن هم ذکر ده قرآن هم څه ده نو ته به وایې چې د ذکر منځ کې فرق کې کنه
د عام او اذکار او د قران منځ کې دومره فرق دی لکه دې ځنه تر اسمانه پورې د عام اذکار چې راغلي مسنون په دعاګانو هغه لمانځه کې د قرات په حیثیت ویلې شي دا هغه باندې المنس کېږي المنس په قران کېږي کنه هغه اذکار دی او دام ذکر دا هغه باندې مونږ نه کېږي په دې باندې عام اذکار چې په کتاب کې لیکلي دي هغه تلاس وړوي شي کنه په بیا ودسای کې او قران چې په کوم مصحف کې لیکل دا او بیا ودسای لاس وړوي شي ورته نو فلهذا ایس ذکر کې دا فرق ده امام بخاری وی کولای شي د بد یو تابعی قول په استدلال کې راوړي د تابعی قول به وی ګور ابراهیم نخعی وی لا باس ان تقرا الايه اس پروانه کې چې جایزه خزه په موسم حج کې او په حالت حیض کې پورا آیات وي دا چا قول خیر دا چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به یو خبره کوله کنه نو یو ځل په باندې دا الزام راغی چې د قرآن او حدیث او د صحابه او د اقوالو مقابله په خپل قیاس عقل باندې کوي خلیفہ منصور دربار ته لاړ هغه غوښته هغه ورته ویل صاحب تا ته رپورټونه راځي تاسو بادشاهان غوږونه ستو پوره تحقیق نه کوئ اچھا چې غلط رپورټ وروړی و شیطان هم ناس مخالفین د حق په اړه زمانہ کې او د امام صاحب ډېر دشمنان امام صاحب ورته چې بادشاہ صاحب غوږ کېره اذا جاء الامر من الله فعلى الراس والعين چې کله دی الله پاک یو خبره زما مخه تراشی په سر سترګو مې منلې قران آیاتونه اذا جاء من الرسول فعلى الراس والعين که زما مخه ته دی اقامه مدنی او خبر راشي حدیث ام په سر سترګو منلې و اذا جاء من الصحابي فعلى الراس والعين او که زما مخه ته دی صحابي خبر راشي هغه مې په سر سترګو قبوله وَإِذَا جَاءَ مِنَ التَّابِعِي فَنَحْنُ رِجَالِ وَهُمْ رِجَالُ او کچېته دی او تابعی خبر راځي دی هغه منل په ما باندې ضروری دی قرآن منل په ما ضروری دی دی حدیث منل په ما ضروری دی دی صحابه او دی اقوال منل په ما ضروری دی وکړه تابعی خبرې زما او دی هغه زمانه یو ده فنحن رجال منغم علماء وهم رجال وغم علم منغه مجتهدین او هغه دی بیا دی یو مجتهد اتباع په بل باندې واجبه امام ابو حنیفه صاحب چې نه بوي او دلته امام بخاری د ابراهیم نخعی دغه ذکر کوي قول ذکر کوي د تابعی او وای چې ګوره دا د حایزه خزر لپاره جایز ده چې د قران آیت وي او دار امام مالک صاحب دویم قولم ده منګه ورته چې دار تابعی قول ده فنحن رجال وهم رجال د قبیلینا د دې منل په من باندې ضروری وای صاحب وقال ابراهيم لا باس ان تقرا الايه ولم يرى ابن عباس رضي الله عنه بالقراءه للجن والاسم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان استدلال د امام بخاری دار امام بخاری مو چې هغه د موافق د امام مالک رحمت الله علیه سره وی ګوره دلته وای چې و نبی پاک یذکر الله د الله ذکر به کو علی کل احیان طریقه د استدلال وی قران هم ذکر د علی کل احیان یو حین په احیانو کې حالت د حیزم ده یو حالت د جنابت هم ده نو په حالت د جنابت کې یو سړی څه کولای شي قران خزه په حالت د حیز کې وقالت امرأة رضي الله عنها كنا نؤمر ان نخرج الخيبة فيكبرن بتكبيرهن ويغفرن ام عطیه ډیره معامره بیبي او ډیره خطیبه واعظ او مقرره وې دا به وتل عیدګاه ته لري بناسته وې موږ بلاړو فیکبرن موږ به تکبیرونه ویلې چې تکبیرونه به صحابه ویلې او دعاګانې به هم کولې وې ګوره دعا تکبیر تسبیح تحمید دا ټول ټکي قران کې راغلي دي فلهذا ورسره د قران تلاوت هم روا ده وقال ابن عباس رضي الله عنه اخبرني ابو سفيان انه قرأ بعضها لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ګوره دلته وای ابن عباس وی چې ابو سفیان چې نه هرقل دعا به کتاب د کتاب راوخ د خد نبی علی السلام فقرأ غي ولس فإذا فيه بسم الله و بسم الله د قران آیات د سورته نمل کې دا جز ده و ګوره کافر ناپاک سړی هغه د قران د خطر اخیسته ډول وری قران شریف به ولستنه چې دا ناپاک د خوایزم ناپاک جنوب هم ناپاک ده چې ناپاک وای او هرقل چې دغه وخت کافرو او د رسول الله مبارک خط او پاغه کې بسم الله او بسم الله جز د قران د طریقه د استدلال نو ناپاک انسان د بار د قران تلاوت رواج
قیاس وکړه که نه نو موږ ورته جواب کوو چې دا قیاس مال فارق ده. ولې هرقل په دې وخت کې کافر ده، نه مخاطب بالاصل و نه مخاطب بالفرع. اول ځل خط ده چې ورغی چې ایمان راوړه چې دی مخاطب بالاصل شي، هغې نه پس به بیا د فروع خطاب ورته کي. او دلته خو حایزه مسلمانه ده، جنوب مسلمان ده، مخاطب بالاصول والفروع دواړه دي. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله مسلمون. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه حاضر عائشة فنسك بالمناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن دلته وایي جهازت عائشة فنسکت المناسک كلها چې څومره افعال حج و صفا و مروه دا خو جومات کې نه دي، عرفات دا مسجد کې نه ده، مزدلفه دا مسجد کې نه ده، مینا دا مسجد کې نه ده، دا ټول مناسک رمی الجمار و غیره دا یې وکړه علاوه د طواف د بیت الله، ځکه چې دا جومات کې ده دا د مانځو جومات ته دونه منع ده. وقال الحکم انی لأصبح وی زه غوا میخه وخلالوم وانا جنوب، او په داسې حال کې چې ناپاکه وی دا ذبح چې ده وی دا هم یو عمل د عبادت د نسک، وی هغه د په حالت د جنابت کې جایز ده. د قرآن لوستل چې دي وی دا هم یو عبادت ده، دا جایز دي. او الله وی ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، سمانا چې په کوم حیوان باندې بسم الله وانلې. نو اوس طریقه د استدلال دینه څنګه راوباس؟ هلته وایي زه ذبح کوم وانا جنوب، او دلیل کې څه وایي ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله. وایي ګوره زه چې ذبح کوم نو د الله نوم به علم که ونه علم، بسم الله الله اکبر به وایم که نه به وایم. وایي هغه په حالت د جنابت کې ما قرآن وویل که ونه ویل. او که ته وایې چې تا جنوب وې نو همداسې به دې چېړه راکړي بسم الله به دې نه ویلې، نو دی وایي چې بسم الله ورباندې ونه خو مذبوح حرامه شوه که نه، او د حرام نه الله منع کړي ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، چې په مذبوحه باندې په وخت د ذبح کې بسم الله ونه ویلی شي هغه به نه خورئ. نو که ما بسم الله نه ویله چې زه جنوب وم بیا خو به حرامه وه، بیا خو د دې خوړل منع دي. نو ګوره زه په جنابت کې هم بسم الله مې ویلی د ناپاک وم، نو حایزه په حیض کې قرآن ویلی شي، جنوب په جنابت کې وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ننظر الى الحج فلما جئنا صرفا طمثت. ګورل د تمس ویلې کېږي وینه شروع کېدو، زما د حیض وینه شروع شول. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ قلت لا وجدت وی قربان اوس مې زړه دا وایي چې کاش کې زه سکال حج ته نه وی راغلی، کاش کې لم احج العام. قال لعلک نفست، ولې حیض در باندې راغی؟ ما وی او قربان دا چې عجیبه موقع باندې دا بیماری. قال فإن ذلک عایشه دا ستا اختیاري بیماری نه ده، دا ستا اختیاري بیماری نه ده، دا یو بیماری ده کتبه الله علی بنات آدم، په ازل کې او په تقدیر کې الله پاک د حضرت آدم او حوا په لورګانو باندې لیکل ده. ففعلی ما يفعل الحاج، دې ته خپکیږه مه زورېږه مه، دا غیر اختیاري بیماری ده، آفت د سماوي، او دا ستا په اختیار کې نه ده. تمام مناسک حج وکړه، طواف به درنه پاتې شي. چې کله ته ټولو مناسکو افعالو د حج نه فارغه شي، هغې نه بعد به تنعیم ته ستا ورور عبدالرحمن تا سره لاړ شي او تنعیم نه به احرام وکي، را بشي د دې طواف قضا به راوړي، او تر څو چې پاکه شوی نه ځکه طواف دی نشي بس.